په زور یې په خلکو باندې دوکانونه بند کوشش کړی دی خلکو بیا هم دوکانونه نه بند کړی ولې دې بند کړي دوی خو د دې قوم دپاره څه کړي هغه دغه ایو محترمې چې کوم سوال دی چیف منسټر نه وکړو نو دا د هر چا د زړه آواز و چې تاسو خو نورو حکومتونو ته جعلي وایه خپل ته اصلي وایه نه ستاسو کارکردګي څه ده او دې کې خو کرپشن شوی دی او کرپشن ایم پی ایګانو ایم این اوګانو خپل ځان خپل حجرې او خپل کورونه جوړ کړي دي او خپل مال یې جوړ کړی دی تاسو وګورئ د کرپشن انتها کوهستان یو پسمانده علاقه ده ډېره پسمانده ده هېڅ پکې نشته غرونه دي صرف هلته د 40 اربو روپو کرپشن شوی دی نو دا خو یوه ضلع ورکوټ پسمانده چې چارسده کې به سامره شوي پېښور کې به سامره شوي بنو کې به سامره شوي د اسماعیل خان خو پرېدا خو اوسه پورې د بادشاهي په کورسۍ باندې دغه ځای چیف منسټر و هغه خپل ځان جوړو نو دې نه زیات څه مونږ دغه هغه وکړو چې دا یو مثال دی دا نورو صوبو کې هم هغه شانتې هغه دي خو هغوی د کله د ګټر کې خلک ګرځېږي هغه پې پریشاني ده کله اور لګي په هغه پریشاني ده د هغوی خو دغه پریشانۍ دي دلته خو کرپشن دی مونږ په دې هغې کې حیران یو چې د عوام به څه کوي زمونږ فاینانس منسټر وایي او وزیر اعظم وایي چې معیشت ټیک شو معیشت ډېر ښه شو زه تاسو نه تپوس کوم چې د دې معیشت تاسو ته څه فایده را رسېدلې ده عوامو ته څه را رسېدلي دي چې عوامو ته څه نه را رسېدلي دي دا څنګه معیشت ښه شو صوبایي حقوق زمونږ د بیجای منافع د تیلو منافع زمونږ چې کوم په NFC کې مونږ ته پکار دی چې ملاویږي دوی خبرو کې هلته لاړه وزیر اعظم سره ملاقات وکړو ډېر خندا خوندو شوه هېڅ ورته میلون شو دغه ته پوره ملاقات نه کوو چې وایي که نه هېڅ ته روان شو مونږ د خپلو حقوق دپاره یا د 98 ترمیم چې کوم کې صوبې ته خپل حق ملو شوی دی هغې کې کو رد و بدل دوی راوسته نه دا زمونږ دا خرڅړي دا غریبانان دا به ټول روزي او خپل هغې لپاره به حق دپاره به زه به مخکې او تاسو به راپسې انشاءالله تعالی دوی خلکو په هجوم نه به دوی وتښتي چې د چین چې هلته کوم ماډل دی هغه مونږ دلته اپناو کړو چین کې چې کومې غریبي صوبې دي هغوی ته توجه هغوی ورکوي او هغوی آبادوي او چې کومې مالدارې صوبې دي هغوی ته وایي چې د خپلې هغې نه به حصې نه باندې غریبې صوبې ته تاسو هغه ورکوئ خپل لږه حصه به هغوی له ورکوئ زمونږ پاکستان کې خو یوه غټه صوبه ده او هغه رسپره ده د هغې هغه نوره زیاته مالداره کېږي
रोज तो रोजा आबादी की खुशहाली अंतरा सो अब पसंद के दबी सदा चे कम हलीफ बल जुमात थे दावी दयर आबू में खपल सवार काई बलूचिस्तान के दावी हुकूमत नागवी खपल सवार काई सर दा सुबह पाते दा जनता चाहता तो चा यार मददगार दमगा सोचते ना न दलता वजीर आजम राजी न दलता वफाकी हुकूमत राजी नोर सुबह के दानिश कुरुना जोरो घर दलता ये सब निष्ठा दे सुबह दा ये साडू वर्काई नाडू राजी ना दा ना इंसाफी ना दा विना जमंगतवी की दा जंग खुमुंगे दा देखो दा मुकाबला खुमुंगे को जमुंगा स्पयान जमुंगा फौजान अवी कुर्बानी वर्कई हो द्वीत रदियर ज़फिकर निष्ठा जमुंगा मदद न कई अब दा फाटा डिस्ट्रिक्ट चिकम भी आईनी तौर मानते मनलू अगर मगवी तो न मिलावी की दा इंसाफ न दे दा ना इंसाफी दा और दे ना इंसाफी खिलाफ बा आवाज जतोल दा हर यो शख्स के चा जहन सही होगा जमुंगा मरगरी और मुखलिस दे मुल्क का गबदे नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज में उठाऊ इंशाअल्लाह ताला पदे मौजूदा सूरत हाल को नजर वाचो नो दा सूबा नदी सूबे टोल के लिए अहम मसला बल्कि नब्दे कौम नब्दे मुल्क अहम मसला कम दा रोजाना धमाकी की दहशतगर्दी रोजाना पबुनियाद मानदे जमुंग द पुख्तनो मिनतवी की दागे से पुरसान हार निश्दे यो बयान वरकोल के वही द मुजम्मत बयान वरकोल मानकार न कीगी द देवी ने बमुंगा खामखा तपोस कहो चिदा वले दा से सूरत हाल जोड़ दे पदे सुबह के यो तरफ था हुकूमत थे द सूबाई हुकूमत थे बल तरफ था मरकजी हुकूमत थे मरकज यो सवई सुबह गुवल सवई यो बयानिया निश्चयवी सो पोरे ची यो बयानियानी और देता तवज्जो और न के दा मसला न हल कीगी दा मसला को दरनो और पजलौर मार जो पदे मादे न हल कीगी और नस्ता सुदा कैदी नंबर 804 पदे मार पदे दरनो मादे सलासेगी मुंगदा इस्लामाबाद दा वाक़े हो मुजामत को मुंगरुना तम पटेल तैदाद के शहीदान शु खूब खुदा चादा ख्याली शिदा मुंगा सिर्फ पटेल सूबे के मौजूद को कोली शु दा गलत फहमी दे भी दा शेख को करा सो देता तवज्जो वर न दावा पैदावीगी उसको इस्लामाबाद शो ब्या लाहौर शी कराची के असम हालात खराब थी बलूचिस्तान हम दगा से दे न पदे सूरत हाल के जमुंगा दे सूबे में हुक्मरानान योरज कल स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की कल धरने शुरू की कल लॉन्ग मार्च शुरू की कल पहिया जाम शुरू की उस वजह या आर या पार वाला खबर कही दाता सो आर या पार ओशल चलो क्रोजा पोरम सजोर नकला
دا انقلاب کو د دوی دا خیال دی چې موږ په دې ملک به انقلاب راولو دا د دوی همخیالي ده دا صرف د سوشل میډیا والا خلق دی او ټول ورځ ټک ټک لګوي په سوشل میډیا بل څه د دوی په لاس کې هېڅ نشته نه دغه افکار نه خو دوی خو په کرپشن کې لګیا دي کرپشن د کرپشن انتها ده داسې کرپشن چې په څوک پاتې شوي دي هغه دغه ایو محترمې چې کوم سوال دی چیف منسټر نه وکړو نو دا د هر چا د زړه آواز و چې تاسو خو نورو حکومتونو ته جعلي وایي خپل تاثیر وایي نو ستاسو کارکردګي څه ده او دې کې خو کرپشن شوی دی او کرپشن ایم پی ایګانو ایم این اوګانو خپل ځان خپل حجرې او خپل کورونه جوړ کړي دي خپل مال یې جوړ کړی دی تاسو وګورئ د کرپشن انتها کوهستان یو پسمانده علاقه ده ډېره پسمانده ده هېڅ پکې نشته غرونه دي صرف هلته د 40 اربو روپو کرپشن شوی دی نو دا خو یوه ضلع ورکوټ پسمانده چې چارسده کې بس هم نه شوي پېښور کې بس هم نه شوي بنو کې بس هم نه شوي ډېر اسماعیل خان خو پرېدا خو اوسه پورې د بادشاهي په کرسۍ باندې دغه ځای چیف منسټر و هغه خپل ځان جوړو نو دې نه زیات څوک موږ دغې وکړو چې دا یو مثال دی دا نورو صوبو کې هم هغه شان دی هغه دي خو هغوی کله د ګټر کې خلک غورځېږي هغه پې پریشاني ده کله اور لګي په هغه پریشاني ده د هغوی خو دغه پریشانۍ دي دلته خو کرپشن دی مونږ په دې هغې کې حیران یو چې د عوام به څه کوي متاثرینو سره زمونږ همدردي ده بس که کنه یا د تیرا متاثرینو سره زمونږ همدردي ده هغوی سره زیاتې شوې دی مرکز یو څه خبره کې مرکز وایي مونږ د دې روغ کې صوبه وایي مونږ د دې روغ کې دغه ځای نه دا چا روغ کې دي په دې یخنۍ کې په واوره کې هغوی روغ دي څلور ورځې په ګاډو کې خواتین مشران ماشومان په څلور ورځې په ټاکسنو کې ناست وو په واوره پې راورېده ډېر پکې وفات هم شو صوبایي حکومت وویل چې مونږ ته خو پته نشته حالانکې ښه ټیک ټاک دوی سره معاهده شوې وه دوی ولې هېڅ بندوبست ونه کړ مرکز صوبایي د هغې یو وزیر وویل چې دا په ژمي کې دوی هر کال روزي په ژمي کې کو رووتل نه په اکتوبر کې بس کسان رووتل خپل خپلوانو نه وتلي دا خو په زرګونو تعداد کې خلک ووتل په کیمپونو کې دې اوس وایي چې موږ له روټۍ ورکوو موږ د 4 اربه روپۍ منظور کړي دي هغې غریبانان په بېیارو مددګار دي موږ غواړو چې دوی ته دوی فوري طور باندې دوی چې څه صورتحال دې څه مطالبې دي هغه دې پوره کړی شي او زر تر زره چې خپل کورونو ته واپس شي دا زموږ رونه دي زموږ وینه ده زموږ پښتانه دي او انشاءالله تعالی موږ به دوی سره همدغه کار ته ولاړ یو ناکامه شو سټرایک خو د دوی
فیل شو د سټرایک په نوم بیا نه اخلي خو د هغې وجوهات دا دي چې خلک بیزاره دي دوی خو ډېر کوشش وکړو په دې صوبې کې حکومت دی په زور یې په خلکو باندې دوکانونه بند کوشش کړی دی خلکو بیا هم دوکانونه نه بند کړی ولې دې بند کړي دوی خو د دې قوم دپاره څه کړي د حیات محمد خان شیرپو شهید نه سبق زده کوي دا نوجوانان د پی ټي آی هغه په میدان کې و هغه د قوم خیرخواه و هغه د قوم دپاره منډې تړې والې وې هغه جدوجهد کړو په داسې وخت کې چې دلته د ایوب خان حکومت یو دبدبه وه دې صوبه کې داسې لوی لوی پارټۍ وې هغوی خپل تسلط دلته قایم کړی و په هغې کې ځای جوړول په هغې کې د عوامو ته تلل په هغې کې عوامو غریبانانو سره یکجهتي کول دا صرف او صرف حیات محمد خان شیرپو کولی شو او دې لپاره د دې نوجوانانو ته زه وایم چې همدغه شان دی د خپل هغه ذهن صفا کړي او د حیات محمد بچې دا جنرل یو سایډ ته کاچي او وزیر اعظم وایي چې معیشت ټیک شو معیشت ډېر ښه شو زه تاسو نه تپوس کوم چې د دې معیشت تاسو ته څه فایده رارسېدلې ده عوامو ته څه رارسېدلي دي چې عوامو ته څه نه رارسېدلي نه دا څنګه معیشت ښه شو دوی په دې صوبې کې ماته یو کار کارکردګي ښایي څه دې موږ ته وښایي زمونږ حکومتونو یو ځل اتلس میاشتې یو ځل څلېرویشت میاشتې دوی خو دلته دیارلس کاله دلته وکړل او څلور کاله هلته وکړل تا څه جوړ کړل دلته څه دې د خلکو خدمت وکړو صرف په دې دوکه کوې چې مخکې دې صوبې کې حکومتونه وایي چې یاره زمونږ په مرکز کې حکومت وي نو موږ به ډېر څه کړو چې مرکز کې شو نو بیا هم څه ونه شو اوس وایي چې یاره خان روزي نو هغه به بس هر څه به ټیک شي هر څه خو هغه خراب کړي دي هغه خو تباه کړي دي او دا ملک یې په یو تو هغې کې داسې کړی دی چې اوس تباهي برباد تر کړي مارچ کړو هغه کم کسان چې د دوی کارکنان چې جیل کې دي د هغوی هم چا تپوس نه دی کړی او اوسه پورې بې یارو مددګار پراته دي نشه کولی نه پرېږدی دا حکومت پرېږدی چې څوک راشي هر څوک چې صحیح الیکشن وشي او راشي خو دوی هلته جعلي حکومت وایي موږ دې ته جعلي حکومت په دې لحاظ سره وایو چې دوی د دې قوم خدمت ونه کړو دوی اوسه پورې د عوامو خدمت ونه کړو نه دوی اوسه پورې دلته څه ترقیاتي کارونه وکړل نه خپل د دې صوبې حقوق دپاره څه وکړل بس صرف او صرف کو کرپشن دی په هغې باندې زور لګولی دی او دا کرپشن چې دی دا به کمې پورې دا چلېږي دا پیسې د عوامو پیسې دي دا احتجاج چې دوی کوي دا هم د عوامو په پیسو باندې کوي د سرکاري پیسو باندې دوی احتجاج کوي دا د دې به پوره حساب کتاب موږ اخلو انشاءالله تعالی چې موقع ملو شي د دې سره به د پای حساب کوو انشاءالله تعالی دا صوبه به په صحیح سمت کې په صحیح هغې کې روانو چې کم تصور کم سوچ د حیات محمد خان شیرپو زمونږ پڑوسی ملک دی همسایه ملک هم دی 2600 کلومیټر زموږ سرحدات دي هغوی سره هلته چې کوم صورتحال دی
هغه ځای نه چې دوحه معاهده وشوه مونږ هم پې خوشحاله وو چې زه بیروني ملک افواج به هغه ځای نه وځي او دلته به امن راشي خو امن رانغی نن دا مونږ چې هلته پکې همکاري کړې وه او هلته دا منلي شوي وو چې افغانستان به خپل خاوره د بل ملک خلاف دهشتګردۍ لپاره نه استعمالوي نن هغه ځای نه روزانه په بنیاد باندې خلک راځي او دلته دهشتګردي کوي زمونږه ګیله ده زمونږ اختلافات دي زمونږ احتجاج دی او هغوی ته هم دا بار بار وایو چې دا بند کې کو دې لپاره بند کې چې دلته مسلمانان مړه د هغوی وینه تویږي خو اوسه پورې بند نه شو دا احتجاج به زمونږ هم داسې جاري ساتي خو د هغه ځای عوام د هغه ځای ولس هغوی سره زمونږ هېڅ خفګان نشته د هغه ځای ولس هم په تکلیف کې دی د هغې ځای د ولسو همدردي مونږ سره شته د دې لپاره مونږ دا وایو چې دا سامرا تورخم بارډر دی دا نور سامرا بارډر چې دی دا کولو کې چې دا هغه ځای بیماران کو دلته اجازه راځي چې راشي زموږ تجارت واپس او تجارت سره مونږ ته نقصان دی هغوی ته نقصان دی دلته بېروزګاري کې اضافه شوې ده هلته هم شوې ده ډېر خلک په دې تورخم باندې غلام خان کې چمن کې په زرګونو تعدادو خلکو به محنت کو ځان له به د خپل بچو لپاره به څه نه څه روزي ګټله ټول ختم شوي دي زمونږ د دې ځای نه سامان به چې هلته ته برآمد کېده هغه بند شوی د هغوی سامان دلته به درآمد کېده هغه بند شوی دی دا مهاجرونو موږ سره ډېر وخت تېر کړ دا صحیح ده چې هغوی واپس تلل پکار دی خو هغې له طریقې کار لږ ښه په ښه سلوک سره ولېږل نه زیات پخې چې تاسو یې داسې دي که کوئ نه دا نه هم ده چې تاسو خدمت وکړئ د هغې څه فایده نه کېږي بیا د دې لپاره زمونږه دا مطالبه ده چې هغه بارډر ته کولو شي دا بارډر ته کولو شي چې خلکو ته لږ سهولت ملو شي او د افغانستان او بوري حکومت ته مونږه اوس همدا زمونږه مطالبه ده چې دا سلسله پړاوی ما مخکې کوئ ما هلته نه کو سرحد دې طرف ته خلک راځي دا زمونږه نقصان دی او د دې ذمواري پکار ده چې هغوی قبوله کړي دې ملک کې اوس چې کوم صورتحال دی مونږ غواړو چې پاکستان دې پوره مني او دې صوبه کې دا غربت او دا بېروزګاري د دې سرحد لپاره دا حکومت کو صرف نعرې لګوي او لانګ مارچ او هغې باندې د دې غریبانو
خېټې نه ډکېږي